وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. کوم سړي باندې چې د علماو خبرې بد لګيږي هغه کسان دي بالکل د ګروپ نوزي خان. تاسو د عالم نزد کړه کوي او مولانا فضل الرحمن صاحب زما د سر تاج دی که پتا باندې بد لګيږي بالکل د ګروپ نوزه. او چې کوم خلکو باندې علما بد لګيږي کنه او هغه وی چې مونږه علما دي زمونږ جنازم نه کوي، علما دي زما په غوږ کې اذان هم نه کوي، علما دي ماته دعا هم نه کوي، علما پسې به زمونږ زم نه کوم، علما نه به زه قران هم نه زده کوم، علما سره به زه بچیم نه کینم چې هغه ته قران خو سبق خو علما مدرسو ته به نظم د علما جمعات ته به نظم د علما سره بناستم نه کوم ریوند ته هم نظم زکه عالمان دي داسې مثال کې تو پر مدرسو ته به نظم زکه چې علما دي او عالمانو سره به دوستیم نه کوم تعلق نه کوم نو دینه بغیر خو بل یو شیطان کې دی چې بل څوک نشي کېدای. نو تا خو د شیطان ملګری کې دی شي ښا. نو کدا سي ملګری وي چې هغه د علماو په تذکره باندې خفکیږي او د علماو په خبرو باندې خفکیږي اس حاجت می هغه ته نشته دي. او د دواړو جهانو سردار حدیث مبارک دی، حدیث قدسی دی، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. څوک چې زما ولی عالم تسبق ګوري هغه پسې بد ردی وي داغه خبرې به بدی لګي نو الله وی زو سره اعلان جنگ کوم زما جنگ د تیار شي. الله وی زبت نه ایمان واخلم زبت اسلام واخلم دی بر دنیا نه بی ایمان رواني. نو ټیک شو مال دولت په خړيري خو به ایمان به دنیا رواني په دې خپل خبره توبه او استغفار وک الله نه معافي وغواړه او بیا دا غین روستو د کوشش کوه د خپل ځان اصلاح کوشش کوه. علما سره کینه بیا در باندې علما بد نه لګي خو نن موږ د عوام او د میډیا او د جالانو سره ناس د غي د وجه نه را باندې علما بد لګي ځکه دای کوشش دار چې عالمان تاسو په نظرونو کې او غورځي او بد او سپیره خلک دجالان درته هیروګان جوړ کی هغه بسترو کې خو لګي دا دجال او د هغه د پیروکار او د هغه همنوا خلک دا قسم کارونه کوي چې دجالان به خلکو د خخ کاری په یو لاس کې به جنتی په یو لاس کې به دوزخ وي او عالمان به تا دا خبره نه کوي ته به خدای دین خي ان شاء الله. به هر حال کمی به شی مونږ ټولو کې شته کمزوري به مونږ ټولو کې شته خو خپل ځان ته وګوره بیا عالم ته وګوره چې ته ډیر خي ک عالم ډیر خدای 24 غنټه جمعات کې ناس تر چا ده د خو خلکو سره ناس ته چا ده ته به صرف زما یو حالت وګوري چې زه به چرته یو ځای کې یو حالت کې به ګډ وډی ما خو زما د 24 غنټې ژوندۍ نه ته خبره چې زما 24 غنټې ژوندۍ چرته تیریږي. نو به هر حال بالکل تا د اجازه د چې د ګروپ نه لیفټ کېدې شي وته شي کم ملګری باندې چې د علماء خبرې بد لګيږي هغه بالکل د ګروپ نوځي ښه هغه د خیر د لو فران جوړ شي هغه د شرابونه سکي هغه د زناګ اډې ته زی هغه د ګډاګانو لزی جړاګانو لدیزي بالکل ورته اجازه ته او چې سو غواړي چې زما آخرت خسته شي زه د یو شي پروا نه ساتم خو د آخرت پروا ساتم د خدای پروا ساتم د پیغمبر د رسول پروا ساتم د قران او د حدیث پروا ساتم. ما سره د دې خلک پاتې شي چا سره چې د علماو قدر نشته د دین قدر نشته بالکل زما پګړه کې د هغه د پاره د ذره برابر هم څه فکر غم نشته او نه پروا ساتم نه می پروا ساتلې د لله فی الله کار کوم خدمت د دین کوم کوشش می دا وی چې اسلام کوم او چې څوک زما اکابر په خبرې کې زما د اکابر سره دښمنی ساتي زما د اکابر سره بغض او کینه ساتي داسې خلکو سره نه دوستی ساتم نه داسې خلکو ته بیان کوم نه داسې خلکو ته ضرورت شته نه داسې خلکو ته مسائل بیانوم او نه داسې خلکو سره پروا حیثیت ساتم. نو بالکل د ګروپ نه لړ شي ما د 15 کسان ناشتي لس کسان ناشتي شل کسان ناشتي زبه اصلاح کوم داسې خلکو د دینی مسلم نه بیانوم چې هغه علماء ته سپک ګوري علماء بس بد ردی وي علماء بس خبرې کوي.